الم يروا اين غوري دوی کم اهلکنا سمره هلاک کړي د مونږه قبلهم د دوی نوړاندې من القرون قومنا انهم چغوبا الیهم د دوی طرف ته لا يرجعون چرهم واپس ناراضي وان كل لما جميع او نه نور سے مگر دا ټول لدینا از مونږ محضرون حاضر کړي شي وآیه لهم الارض او نخد دې د پاره زمکه مړه وآیه لهم او نخد دې د پاره الارض المیتة زمکه مړه احییناها چې ژوند کړي د مونږه دا واخرجنا منها او روباسو مونږ د دینه حبا دانا فمنه ياكلون پس دغه دانې نه دوی خوري وجعلنا فيها او جوړ کړل مونږه پدې کې جنات باغونه من نخيل دقجر واعناب او د انګورو وفجرنا فيها او روان کړل د مونږ پدې کې من العيون چيني ليأكلوا دې د پاره چې اخري دوی من ثمره د دې میوه وما عملته ايديهم او نه د جوړ کړل لاسونو د دوی افلا يشكرون نو اي دوی شکر نه کوي یا حسرتا علی العباد افسوس دې په بندگانو باندې چې کله هم دوی ته د الله جل شانه طرف نه پیغمبران راشي نو دوی هغه پور استهزاء کوي حالانکه د پیغمبرانو د اطاعت او د اتباع حکم دی او د پیغمبرانو په نقش قدم باندې چې کله یو انسان ژوند تیری نو داغه دنیوي او اخروی ژوند خسته کیږي ورسره خو د پیغمبرانو په طریقو پوری خنداګانی دا د انسان د پاره د افسوس مقام دی مونږ تاسو هم بعض خلک شعوري طور باندې بعض خلک غیر شعوري طور باندې د خپل پیغمبر طریقو پوری خنداګانی کوي حالانکه دا انتهایی مهلک او خطرناک خبره ده چې یو کس سنتو پوری استهزاء کوي سنتو پوری خنداګانی کوي نو دا په دوه قسمه یو قولن وی یو فعلن وی یو سړی چې د خبرو په ذریعہ باندې سنتو پوری خندا کوي یو سړی هغه سنت عمل په ذریعہ باندې سرنګ چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه وی لکه ګیره د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی مبارک عمل دی او یو مش ګیره یو موټی ګیره دا واجب دی د قران نه ثابت دی 1,24,000 انبیاء کرام 1,26,000 صحابه کرام او د ټول امت تابعین تبع تابعین فقها محدثین ائمه اولیاء صلحاء د ټول امت په دی باندې اتفاق دی دینه کمول کټکول دا ګناه ده اوس نن سبا دی باندې ډیزاینونه جوړول دی پوری خندا او مسخره او استهزاء ده پدې کې قسم ډیزاینونه د کفارو چې هغه تقلید کول دا غوي پیخي کول دا سنت پورې استهزاء ده دغه سړي سيزونه داسې دي چې خلک فني ویډیوګانی جوړي هغه منځ پورې پاغي کې خندا کوي څوک روجي پورې خندا کوي څوک تراوی پورې خندا کوي څوک یو شی پورې خندا کوي دا ټول د خپل پیغمبر چې کوم شریعت دی دین دی د پیغمبر سنت دی هغه پورې استهزاء کول دي دین ځان بچ کول پکار دي ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون دیو پورې ټوکی کولې نو بیا علم يروا كم اهلكنا قبلهم دا د هلاکت ذریعہ وګرځو قومونو د پاره نو چې هغه قومونو د پاره د هلاکت ذریعہ وګرځو نو دی قوم د پاره بسنګ د هدایت ذریعہ جوړ شي دی قوم د پاره د هلاکت ذریعہ جوړیږي چې کله د پیغمبر سنتو پوری مذاق شروع شي د پیغمبر طریقو پوری استهزاء شروع شي نو هغه قومونه هلاک کړي شو وان كل لما جميع لدينا محضرون دا ټول به د الله رب العالمین مخ ته چې دی هغه حاضر کړي شي وآیه لهم الارض المیتة او دوی د پر نخ ازمکه ورانه شاړه او بنجر ازمکه ده اوچ ازمکه وي انسان دانی ورولي او بیا ورته ناست دا الله جل شانه په سهاره باندې کاغه مسلمانې کاغه مشرکی کاغه موحدی کارسو کی کرونده وکي او بیا د الله تبارک وتعالى سهاري ته ناست دي راخه جوول د په اختیار کې نیوي اوس د دې شاته د الله جل شانه قدرت کار فرماوي دا الله تبارک وتعالى قدرت کامله او حکمت بالغه سره دغه دانه چې دی هغه یو دانې نه چې په سونو دانی جوړ شي او دا رازرغون شي د دې شاته د دنیا یو طاقت هم چې دیغه کار فرمانه سیوا د الله جل شانه د قدم
احییناها پس ژوندې کړو موږ دا ځمکه یعنې را زرغون کړو واخرجنا منها حبا او راویستلو موږ د دې نه دا دانه فمنه یاکلون پس دوی دغه دانې نه خوري قرآن کریم دعوت فکر راکې غور و فکر خپل ناسته ولاړه ملاسته خپل بدن باندې غور و فکر کول په خپل وجود کې دنه وفي انفسکم افلا تبصرون الله جل شانو ستاسو په خپل وجود کې دنه زه موجود یم ستاسو په دې وجود کې په ستاسو بدن کې دنه په دې نظام انهضام کې په دې دماغو کې په دې سوچ او فکر کې د دې زړه کې چې کوم نظام ما ستاسو جوړ کړی په دې کې زما توحید دلایل موجود دي افلا یبصرون دوی ګوري نه وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب الله جل شانه بیا دغه ابو په ذریعہ باندې باغات روخیږي باغی کې انګور قجوري او دغه سنور وفجرنا فيها من العيون دغه باران په ذریعہ باندې به چشمه جاری کی صد پار ليأكلوا من ثمره چې دوی اخري د میوینا وما عملته ايديهم دا انسان په خپل لاسونو باندې نه راخیږي دغه الله رب کائنات کچره حکم کړی وي باران نه بعد دا اعلان شوی وي چې ځان د پاره اوبو سٹور کوي ځان د پاره ذخیره کوي یو انسان کې هم دومره طاقت نشته چې د خپل ضرورت مطابق هغه اوبو چې د ذخیره کوي الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره دغه د اوبو د ذخیره تنظیم هم کړی دی او بیا د ځمکې د رګونو په ذریعہ باندې د انسان د ضرورت مطابق چې کم ځکه انسان کنده وکي بورو باسي هغه ته هغه ځکه الله جل شانه هغه اوبو موجود کړی دی دا د الله جل شانه ذات دی نو چې کله الله تبارک وتعالى فرمایي په سوره ملک اخره کې فمن یاتیکم من ماء معین کچره ز تاسو نه دا اوبو ختم کم بیا دا څوک شته چې تاسو دا اوبو واپس راولي نشي راوستي نو وما عملته ایدیهم تاسو لاسونو په کې څه کار نشته دی دا ټول د الله رب العزت یو قدرتي نظام دی او د الله جل شانه چې کله نظام په بندگانو باندې الټ شي د یو مرغي په خله باندې اور ولګي او ټول خار ور سره وسوځي او بیا غ جدید ټکنالوژي بیا د کوئی پکار نشي راتلی نشي بچ کولی د یو مرغي د خلی باندې چې کوم اور ولګي نو الله تبارک وتعالى چې کله خپل نظام الټ کی نو بیا د انسان لاسونه وی نیول نه کوي سترګې وی قتل نه کوي او خپې وی ګرځدل نشي کولی د الله تبارک وتعالى د ذات نه یریدل پکار افلا یشکرون نو آیا د شکر نه کوي یعنی پکار چې شکر ادا کی نو لہذا حضرات علماء کرام لیکل دي چې کله یو انسان ته اختیار ورکړي شي یاره یو دعا داسې وغواړه چې الله رب العالمین چې د استاغه دعا یقینا قبلی سبا ځان له وغواړي نو فرمایي چې د یو مسلمان له پکار دی چې د الله تبارک وتعالى نه دا سوال وکړي چې یا الله ما ته خپل نعمتونو باندې د شکر توفیق را نصیب کړي بس چې کله دا دعا قبول شوه بس د انسان په دنیا کې به هم د مزیوي او په آخرت کې به هم د دې مزیوي دنیا هم د کامیاب ده چې کله د کې د شکر ماده پیدا شو خو الله جل شانو فرمایي وقلیل من عبادی الشکور ډېر کم بندگان داسې وي چې د الله جل شانو شکر گزار وي ولكن اکثر الناس لا يشکرون اکثر خلق ناشکر وي رب کائنات د نعمتونه د الله تبارک وتعالى طرفنا د ایمان دولت صحت ایمانی صحت جسمانی دا ټول نعمتونه دي ولكن اکثر الناس لا يشکرون اکثر خلق ناشکری کوي نو دې ځکه الله جل شانه د شکر دعوت ورکي افلا یشکرون آیا په دې کائنات باندې غور او فکر وکړي په دې ځمکه باندې او په خپل خوراک باندې په یو ګډ اوبو باندې چې کوم سکو د دې شاته څومره لوی قدرت نظام کار فرما دی یو نوړی چې مونږ تیرو د دې شاته څومره لوی نظام کار فرما دی او دغه د نوړی تیرولو نه بعد د ګډ اوبو تیرولو نه بعد بیا دې نه بعد کوم نظام کار فرما دی د دې هضمولو لپاره او دې زیزي تر رسولو لپاره افلا یشکرون نو آیا د شکر ولی نه کوي نو الله جل شانه دغه شکر احساس پیدا کولو لپاره د روزه فرض کړی دی چې انسان لوګت تیر کی تند برداشت کی لوګ برداشت کی سختی یخنی ګرمي برداشت کی د احساس پیدا شي د الله جل شانه د نعمتونو قدر ور سره پیدا شي چې د شکر گزار بنده جوړ شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.